بسم الله الرحمن الرحیم. غوریجان تاسو ته مخاطب یم. نن د ویډیو کې تاسو ته د عمران خان د نااهله کېدو دپاره او هغې ته چې کمپلیننګ جوړ شوی دی د هغه پلیننګ په باره کې یو څو حقایق تاسو ته بیانو. ما مخکني ویډیوز کې هم تاسو ته دا خبره په ګوته کړې وه او هغې په وخت کې ما تاسو ته همدغه خبره کړې وه چې عمران خان به نااهله کېږي او د هغې په پارټۍ باندې هم کیدای شي بین ولګوي او کیدای شي چې دا پارټي ولې تقسیم هم کړي. می بي چېرې په دې کې بعض کسان چې کوم دي هغه د ماتېدو کوشش وله وکړي او ماتې هم کړي وله. بعض داسې خبرې چې په هغې کې د عمران خان د گرفتارۍ امکانات دي، په هغې کې یو د توشاخانه والا کیس هم کیدای شي د الیکشن کمیشن چې کم هتک وی شوی دی په پیل ځل باندې په هغې باندې هم گرفتاري کېږي، په هغې کې مغې ته نوټس وی میلو شوی دی. اډیالا جیل کې وي د هغې دپاره د کمرې صفایي مو شوله او گرفتارۍ به می بي چې وي د بنیګاله نه گرفتار شي، ځکه چې دلته په پنجاب کې په زمان پارک کې چې کوم ځای کې هغوی اوسیږي په هغه ځای کې د دې گرفتاري وي ممکن نه ده چې هلته د پنجاب حکومت دی او پنجاب حکومت د پی ټي آی دی، نو دې ځای کې وي د هغه گرفتاري ممکن نه ده. می بي چې دا ټیک وي، وفاق خو هر ځای کې خپل ریټ هغه کولی شي او هغه خپل ریټ دایر کولی شي، خو دې ځای کې دا خبره ضروري ده چې آیا عمران خان به گرفتاریږي او که نه. که گرفتار هم شي او د گرفتارۍ نه پس د هغه د سیاست د ختمېدو کوشش کیږي او د هغه د سیاست د ختمولو طرف ته دوی قدمونه اخلي، نو صرف او صرف یو دوه گزارشات تاسو په مخامخ باندې اقدم. په بټو په دور کې چې کله بټو وګټله او ادر هم ادر تم والا ناره هغه ولګوله، نو په هغه وخت کې د عوامو د منډیټ احترام نه و شوی. په هغه وخت کې یو طرف ته 126 سیټونو او بل طرف ته 86 وو. 86 سیټونه د بټو او 126 سیټونه د مجیبو شیخ مجیبو. د جمهور احترام اونشو، د خلق خدا احترام اونشو، د ووټ احترام اونشو، نو په هغې باندې زمونږ د ملک یو حصه، زمونږ د ملک یو لاس هغه مونږ نه لاړو چې هغې ته نن موږ بنګلادیش وایو. الله مکه داسې سانحو اوس پاکستان متحمل نه دی چې داسې سانحې وشي. موږ دا نه غواړو چې یاره په پاکستان کې د جمهور یا د جمهوریت احترام ونشي. چې کله هم الیکشن وشي، الله دې وکړي چې نواز شریف او شهباز شریف دې وګټي، پیپل پارټي دې وګټي، بلاول دې وزیر اعظم شي، مولانا صاحب دې وګټي، مولانا صاحب دې وزیر اعظم شي، پی ډي ایم کې چې څونه جماعتونه دي هغوی دې وګټي، واپس دې په اقتدار کې راشي. خو د جمهوریت تسلسل پکار دی. د جمهوریت په دې تسلسل کې به موږ او پاکستان دواړه کامیابیږو. زموږ سره خوا کې د انډیا د ملک اوسه پورې چې هغوی دا ګراف اوچت دی، هلته صرف او صرف دقه یوه خبره چې جمهوریت قایم دی، او چې کوم ځای کې جمهوریت قایم وي نو هغه ځای کې بیا دا ټول هر څه ټیک کېږي، خو په دې کې د اخلاص او د نیت ضرورت هم دی. عمران خان په گرفتارۍ باندې یا د عمران خان په جیل کې پاچولو باندې د جمهورو هغه ریاکشن چې کوم دی هغه به نور هم زیات شي او په هغې باندې به سبا عمدي حکومت ته، عمدي اسټیبلیشمنټ ته مسلې جوړیږي. نو د جمهور احترام پکار دی چې څونه حده پورې هم کیدای شي د جمهوریت د بقا دپاره جنګ او د هغې دپاره هلې ځلې کول پکار دي. د دې سره سره چې د عمران خان د گرفتارۍ خبرې روانې دي او د عمران خان د جیل ته د تلو خبرې روانې دي، په راجنپور کې یو ایم این اے جعفر لغاري د هغوی نوم او وفات شوی دی، ان اے 192 192 د هغې حلقه ده. دا دې ځای کې به اوس دوباره عمران خان بیا ودرېږي. پی ډي ایم یو طرف ته هغه سایډ لاین ته کول غواړي او بل طرف ته هغه طاقتور کېدو والا دی او هغه طاقتور کېږي، هم په دقې وجه باندې چې د دې د غلطو پالیسو د وجې نه هغه سټرانګ کېږي. که په دې کې موږ د جمهوریت او د جمهور د هغې د عوامي رای احترام ته وګورو نو بیا به دا ټولې مسلې حل شي. خو چونکې رانا ثناء الله اوس دا بیان ورکړی دی چې وایي زه به هغې پورې ځمه نه چې څو پورې موږ د پنجاب حکومت قبضه کړي نه. کله چې داسې خبرې کېږي، کله چې داسې خبرې کېږي چې یاره موږ به د ایم پی ایز سره رابطې کوو او موږ به د ایم پی ای خپل طرف ته رړو، چې کله داسې خبرې کېږي نو بیا به په هغه ځای کې جمهوریت څنګه هغه مخکې لاړ شي او موږ به بیا د جمهوریت خبرې کوو چې یاره جمهوریت په پاکستان کې قایم او دایم دی.
اسټابلیشمنت هم پکار دي چې په دې خبرو کې او په دې کارونو کې دومره حد ته او دومره ځای ته ونرسي چې په هغې باندې زموږ نه پاکستان ټوکړي ټوکړي شي. الله مکه خو د جمهور احترام پکار دی. هغه که په هر شکل باندې وي. ما تاسو ته عرض وکړلو چې هغې باندې هر څوک راځي د الیکشن په ذریعه باندې د جمهوریت په لاره باندې راځي، د آئین او د قانون او د دستور په لاره باندې راځي، چې څوک هم راځي موږ د هغوی احترام په سر سترګو باندې کوو. خو د هغې احترام پکار دی. او که نه وي نو بیا اسټابلیشمنټ له پکار دی چې مارشل لا دې ولګي یا د ایمرجنسي نافذ کي او به چې څنګه د هغوی خوښه وي بس هغه شان د بیا حکومتونه قایموي. خو هغوی ته د دې خبرې احساس دی چې دا به ورسره دنیا ونه مني. دې باندې به دنیا کې د هغوی نیکنامي نه کېږي، بدنامي به کېږي. په دې باندې هغوی ته خلک بیا راځي نه، هلته بیا خلک بزنس نه کوي چې کوم ځای کې ډکټیټرشپ وي. نو چې کله جمهوریت هغه مخکې ځي، هغه وده کوي، هغه طاقتور کېږي، د هغې سره عوام هم طاقتور کېږي. نو د جمهوري او د جمهوري نظام او د هغې ستاینه کول پکار دي او هغه طاقتور کول پکار دي. د ننني ویډیو کې صرف او صرف تاسو ته دغه پیغام درکولو چې په هر څه کېږي که عمران خان سره، خو د جمهور او د عوامي رایې د هغې احترام لازمي پکار دی. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.